که خبرې ډېرې دي خو ډېرې خبرې که نه وشوي انشاءالله هغه خبرې به بیا حکمرانو په مخ کوو خو ډېرې شارټ خبرې ملې چې جنازې کوم لوحقین دي هغه انتظار دي شارټ خبرې کوو یو کاول دی چې شهادت زندگی کی انتہا نہیں زندگی کی آغاز کا نام ہے زده سے آنام چې کوم خلق چې هغه دا غواړي چې په دغه خبرې چې مو وډر کی په شهاده مو وډر کی دی پارا چې مو کوم قومي حقوق کوم حصول کوم آغاز شوه دی هغه خراب کی مو خیال چې دا ډېره کمزوري خبره وي په شهاده هغه مو قومي کوم آواز دی هغه ختم کېدای نشي بلکې هغه مزید مضبوط کیږي هغه به دغه شهاده ویني ما چې نه مضبوط کیږي ان شاء الله هغه به مو مختبي ایو په دغه کده هو شهاده دي کده سه وساو شهاده مو شي مو قومي حقوق کوم تحریک آغاز شوه دی ان شاء الله هغه به جاری و ساری وي زه لاندې خبرې کوم دا خبره ما بار بار امو مرګلي گوادي زما گورنر ایوانو پورې هر چا ته رسولي ده چې مو د تورای د صفت قسمت کوم یو چې مو چهره اکثر غلطه پیش کیږي الان کې خلکو بدبخت با کورونا وی یو کور به افغانستان کې وی یو کور به پاکستان کې وی یو ورور به افغانستان کې ملي اردو کې نوکاري کوي بل ورور به پاکستان کې ایپ سی کې نوکارون کوي ایدی باوجود ایمو چهره غلطه پیش کیږي مو ذمہ دارانو ته دا افسوس ونه کوو سیدی باوجود چې مو یو کور دی هغه پاکستان دی بیا یې مو غلطه چهره ویلې پیش کیږي دا ذمہ دارانو ته یو سوال یا نشان دی نن مو حکومت ته یو څه کومه مو غلطه چهره تاسو پیش کوي کم از کم نن خدا پاته د تول لګیدا کړه صدا د شهرګرد چوک دی په کور د شهرګرد په خلاف ایواده سکر وایو کې سارا په کور د شهرګرد کارون کې څه د شهرګرد چوک دی او د شهرګردي د چوک وي او دینه مخکې به مو اکثر کورمې کې ډېر جنگونه شوي دي مو خلکو ماس کې شیا سنی جنگولیو مو اهل سنت مشرانو ته دا پیغام ورکوو چې مو بار بار دا خبره کړې ده چې اهل سنت مو ورور د اهل سنت سه مو څه مساله نشته خو دې باوجود مو جنگولیو نن هغه خلک معلوم شو چې هغه چوک دي هغه منګال دي چې نن اته مانس کې یزیدی ټولي شکل کې اته سپو کې شامل شوي دي ارمشاد لپاره اهل تشیع و اهل سنت بینی تو یوی نن اهل سنت آپ کور ده ساغا یزیدی ټولا زونبیل کی دوی دا اعلان وکي چې دا اهل سنت سره د خلکو سره تعلق نشته دا تکبیری ټولای دی دا یزیدی ټولای دی لکه څنګه مو پېښه امام هغه ذکر وکړو ستې خپل سپونه و بس بیا مو ته پرېږ د څوي سمو څه کوي شو بیا نشو کوي ان شاء الله توري کوم صدا تکاشتو صدا ستې تکبیری ټولي بیا هر څه کوي شي ان شاء الله دا مو حکومت د سیایو چې یو جهالت یو علم دی دا خال ثابت کړه ایمو کوم دا ټیچرون څه طریقه لوړو حالت پرمننت جواب کولو مستقل نو کوي وا غلطه پروپاګاندا کیږي کغه ډي سي کوي کغه ای جی کوي کغه بل کوي وی پروپاګاندا کوئی بیان راسه میډیا نه چلیږي یو دا څه د ډیپټي والا استادونو د ډیپټي والا نه و دالته پرمننت مال دی جواب بار بار دا استادونو انکار کړو خدا
ایجوکیشن ډیو یا نور کوم متعلقه سیمداران دي یا هغوی په زمینات ورته ویله چې موږ ذمهوار یو تاسو ته هېڅوک هڅه نشي ویلی اندي پوره تا دا زمینات ورکولو څه شو ډیو هغه زمینات یې ته چې نن مستضان لکه څنګه یې متجمله ووله چې دا صرف شیعه نه دي دا د پاکستان دا د حکومت استادان دي نوکران دي په کار خو داسې دی چې نن مو دوره کادر ذات سا قوم د دغو جنازو مثال کوم حرمات ساتو په کار خدا دی چې بېګا دغه جنازې چې کومې هلته ایښې وې ته دې په ځای چې موږ خپله اوسې لوړو خپل ایمبولینس مو اوسې بوتلو هلته هغوی ویلوړ ته پکې ساره آرمي سترګې ورته غړولې پولیس سترګې ورته غړولې هغوی شیعه کافر کافر شیعه کافر نارې یې لګولې چېرته وې حکومت یې ته هغه ریټ چېرته دی ته هغه قانون په کار خو داسې دی چې تورای قرار نه وسپای ته لوړ وای جنازې در راوړې وې ولټا علي منګولي کارنیل ایمو مشرانو ته څه وایي چې کله یې خروټې مړ شو دلته مو یې مزامات کوو کړی مې یاد دی چې کله خروټې مړ شو مو تحریک انجمن ورغله اسپتال ته هغه چوره کبان هغه یې وکړه حکومت یې حواله کړه 3 غنټې بعد ایمو مشران چې کله علي منګولي ته ورغله کارنیل ورته وایي چې زه به تاسو ته د هغوی جنازې اله ډېر کوم چې تو کومه یوه جنازه دی هغه تاسې موږ ته راکوئ موږ افسوس کوو داسې کارنیل نه چې هغه جنازه 2 غنټې مخکې ورته حواله شوې وه او دا موږ ته دا خبره کوي چې تاسې موږ ته جنازه حواله کړئ بیا به موږ جنازې درته حواله کوو دا یو سازش دی موږ افسوس کوو داسې کارنیل نه دینه سیوا تاسو ته به پاته وي دینه سیوا تاسو ته پاته دی څه اسرار شهید سکول کې ایمو یو پرنسپل څه خپلو بچیو حفاظت پر خپل سار نه تیر شو خپل سیلوي نظرانه یې ویر کا خو هغه بچي باج کړه زه یې ترې ولاو پرنسپل ته یا هغوی سټاپ ته دا پیغام ورکوم چې ته چېرته وې په کور دی ته ښایي و سړي ځوان ونې مړ کړی وای که نه خو ته ورسه شامل وې ته ور وغوښته هغه د بېدردۍ څه قتل که لکه څنګه ته جمال هغه ووله صدا मुआ कर में के मलाने क्या बेगा अहले सुन्नत वाला लग्या दी वोसदा कोर का भी अंदर से टोले कर में के लक्तुरी नस्ता का वेले से तोराय जाहिल कौम न दे अगा तालीम याफ्ता कौम दे अगो इक्सुरा चौसा अहले सुन्नत उड़ना हुआ गायर टोल करो हिफाजत से हवाला करो ओ तो आल तबे दर्द सा कातल करो खपली खूनी के कतलावल यकीनन सत्संगी तजमल व खबर व का सदा गैरत न दे दा बेगैरती दे डीसी कोरम कमिश्नर आईजी बिगायो बयान चलावलो चेहरा दागा इसमक वतन आजाद है ज़िदक स्टेज ना दे डीसी दे आईजी दे नूरो हुक्मरानों मसामात का हूँ पकवार खुदा दे सतो हकीकत ने मबनी बयान वेर करे हुआ है तो दगे ममे लेता एक गलत रंग वेर का वाले कोशिश को मुहंदिसी नदा पैगाम वेर का उस पकवार दे आईजी डीसी दे इधर खबरें से बिगा कुम दो बयान वेर करे दे पौरान दे मसमाती बयान जारी की कचेरे मसमाती बयान जारी न करो मुबे दो पखेलो बा एकदम और करो इंशाअल्लाह او څنګه ایجوکیشن خبره مو وکړه چې ایجوکیشن کوم ناهل دیو د دالته نوس ده او دا استادانه په سمینار دالته بدله مو هغه ته د سیایو صداغه دیو چې کوم زمانات ور کړو په کور د چې دغه انکوایري کې ادغ شي کوم شهدا او انکوایري کې دی په کور د چې هغه ورکه شامل شي چې ته خو حالت سمینار ور کړو بیا څه شوي ته هغه زمینات مو اندغ سټیج نه ونه پښتنه کو ماشاءالله او دین علاوه مخبل استادان څنګه د ولاکو کې نوکارې کوي مو حکومت د یو مزید مخبل استادان حالت نشستوای نه دي ته تیار ویلې چې ته حالت تحفظ نشي ورکوای یو هغه بچو روحاني پلور ته تحفظ نشي ورکوای مزید مو هغه افسران څنګه 17 دي هغه 18 دي مو هغه ولاکو ته نشستوای بلې خبره صدا لازمی ده شهادت سا ایمو جسم خو ختم کدای شي خو مو اراده کمزوری نشي کدای ایمو اراده کمزوری ندی ایمو شهاده او جسم ضایع شو ان شاء الله ایمو اراده غسا نور بلندش کې مو به نور ان شاء الله خپل تحریک دینا مضبوطی طریقې سره بیايو اخیری خبره ډېر خبره سپریګه دوم ویلې څنګه ایدي سندې تړلې ان شاء الله غو ایوانو کې ودا کوو مخه مخسنوس دي زه حکومت ادایم چې زه به ته چرګې ته حاله درڅم
څه کوم هغه کارنیل څه بېګای مو مشرانو سره غلطه رویه اختیار کړې ده څو پورې د مخامخ خطه کېنولې نه وي زه اوره خبرې نه کوم او نه زه تاته جرګې ته درځم کله یې مخامخ خطه کېنوې بیا به زه هغه څه خبرې کوم څه د څوره سالمې بله خبره ده زه حکومت ته داسې آیم چې کله د لیاره دا روډ دی دا ښه خال کې آیي چې روډ دی ښه سرکار دی دا حکومت دی زه حکومت ته داسې آیم چې کله روډ کې څوک مړ شي ته ما نه پوښتنه کوې دا حق یې ما دی چې زه تا نه پوښتنه وکړم چې روډ کې ویلې سړی مړ شو زه نورکي کې کوم سړی مړ دی ته ما نه حکومت ته پوښتنه مه کوه زه تا نه دا پوښتنه کوم چې ویلې مړ شو روډ یې سرکار ذمه داري دی و اخري کې زه یوه خبره کوم خورا داسې کوم ما مخکې ډېره کړې ده چې کله قوم ته یوه داسې سانحه پېښه شي لکه نن موته پېښه دی هغې سانحې وجې نه دا قوم یو ځای راټولېږي قوم یو ځای شي مو بدقسمتۍ سره زنا خلک انتشار پیلولې کوشش وکړي مو بیا منتشر شو مو یو قوم یو شیعه یو مو غیرات په کار دی داسې سانحو سره مو یوه ځای ته ټول شو لکه نن انشاءالله ټول یو انتشار ضرورت ورکې نشته کوم مشرانو ته کومې مو هغه صاحب دی مو قدرمن مشران دي هغو مشرانو سره نو اوس به دې ځینه وځو جنازې به داسې ذات سره چې هغه دنیا یاد وساتي هغه یورپ امریکا اسټرالیا په هر ممالک پورې دا دنیا وساتي چې توري سه خپلو شهداو څوره قادر دی انشاءالله مزید لکه څنګه مو ته دښمن معلوم دی که څه دښمن پټ نه دی کله کوم دښمن دی که مو خپل دښمن پرېخلو بې ځایه لګیا شو ما خیال چې دا مو تحریک کمزوري دی دا مو قوم کمزوري دی مو خپل موقف چې کومې مو موقف دی کومې مو سوچ دی کومې مو قوم غیرات دی په کار دی چې دغه مو کمزوری نه شي داسې خبرونه مو شوي شهدا دي شهداو ته به سوچ کوو اقوام ته به سوچ کوو چې منګال نه به مو څنګه بدل کړو وایي دې په ځای چې مو غیر ضروري کارونه وکړو غیر ضروري اسمان ته پټو اساس کو دا قوم پالیسی نه ده قوم پالیسی دا ده چې خون کا بدلا خون ہے انشاءالله و مزید وړې وړې خبرونه خپل موقف نن مو ډېر زیاتای کړی دی ډېر بې دردۍ سره هغه شهیدان کړي دي دغه بې دردۍ سره شهادت په کار دی چې موږ سوچ وکړو په وړو وړو خبرو کوم دا موقف دی هغه دهشتګردي معلوم شو چې د منګال دهشتګردي ایمو بدي اهل سنت څه نه دی ایمو بدي منګال څه دی انشاءالله دا به موږ خپل سوچ کوو په کار دی ټول ځوانان ټول مشران علماء کرام اساتذه کرام څوره سیاسي تنظیمونه فلاحي تنظیمونه دا ټول دغه مساعدات وکړي چې موږ خپل منزلي مقصود ورسیږو انشاءالله دا به ځان رسوو انشاءالله اوس چونکې شهدا ورسین انتهایی هغه دي ګرام نه دي هغوی خپل فاني انتظار دي خبرې ډېرې دي خو پرېږده مې څو به ډېر قادر ذات سه ټیک زه هغه صاحب ته مکاور کوم چې هغه درست